بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلام. دا سورة راضي دیارلسم فارده دیارلسم سورت سورلسم نمبر آیات چې کم څوک د الله سره سات سات بل څوک راننګوي، مړي راننګوي، انبیا راننګوي، اولیاء راننګوي، هر هغه هستي چې دی راننګوي، څوک پنجتنفاک راننګوي، څوک حق چاریا راننګوي، څوک وایي دارو نیکه را رسېږه، څوک وایي خزر نیکه، څوک وایي سب نیکه. رب د دې مثالونه بیانوي زموږ د عقلونو دپاره چې یو سړی را روان دی، مسافر دی، ټاکنه غرمه ده، د جولایي میاشت ده، مثال تږی سولو چې ویې کتل یو ځای باوړۍ ده، نه واشکی فرسته، نه سولاغسته، نه د ده پښې په رسېږي، یعنې غاټه باوړۍ ده. نو د ډېر افسوسه څخه لاسونه ورته هوار کړل، ای اوبو، ای اوبو، د الله دپاره راپورته سئ، زما لاسونه راسئ، زما دا ورغونه راسئ چې زه مې وچشم، ډېر تږی یم، ډېر درپدره یم، چې د الله پاک مخلوق یاست، ای اوبو را ورسېږه، که نه را ورسېږي زه به مړ شم. نو رب وایي چې د هر انسان دا عقیده ده چې دا اوبه نه سترګې لري، نه عقل لري، نه غوږونه لري، نه خوله لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، نه د چا خبره اوري. د هغه رقم چې یو سړی و قبر ته ولاړ دی چې یا دارونی که مړ شولم، ابلیج ولم، پالج ولم، پلانه یم. نو رب وایي دغه مړی د اوبو په مثال دی، سا ځینې ختلې ده، لکه هغه اوبو ته به ته سولاغه وراچوې، اسباب به پیدا کوې، بیا به اوبه راخېږي، ته به وبکېږې. که دلته 100 کاله ودرېږې، مړ به سې، اوبه به ترځه. دغه رقم دغه نیک سړی نه د عمل په وجه تا سره الله ښه کوي، نه دغه مړی ستا مدد کولی شي، نه دا ستا کومک کولی شي. الله وایي دا اواز نه دی لکه دا اوبو چې څښې مګر د کافر. کافر معنا ناشکره. دغه مړی ستا دعا نه اوري، په دا وخت ته کافر یې، ته مشرک یې، ته لعنتي یې چې ته غیر الله راننګوې، د هغه په نامه پسونه ورکوې، دروژونه ورکوې. ملا دې هم کافر دی، پیر دې هم کافر دی، تر تا غټ کافر نشته. له دعوت الحق، خاص کر یو الله راننګول حق دی. یا لا الله لا اله الا هو الحي القیوم. یا لا ته ژوندی ذات یې، ته د ټولې دنیا انتظام چلوونکی، ته اورېدونکی، ته لیدونکی، ته د خلکو مالک، ته رحمان ذات یې. والذین هغه خلک یدعون چې دی راننګوي من دون الله، من دون ما سوا د الله نه، لا یستجیبون لهم، جواب نشي ورکولی و دوی ته، او قبلونه نشي کولی د دوی دپاره، د زویو، د فالجو، د ګوجڼوالی یې، بشین د هېڅ شي یو شی نشي درکولی، نه ستا فالج لرې کولی، مړ دی، خاورې سوی دی، د ده روح به یا په جهنم کې یا به په جنت کې. الله الا کباسط کفی، مګر هغه انسان چې غوړولی وي خپل ورغه وي، الی الماء و اوبو ته، لیبلغ چې ورسیږي دا اوبه فاهو د ده خولې ته. الله وایي وما هو نه دي دا اوبه ببالغه،
او رسیدونکي د ده خولې لره وما دعاء الکافرین الا فی ضلال نه ده مګر د ده چیغه دا دی چې یا علی مدد یا رسول الله مدد یا حسین یا دارونیکه الله نه ده چیغه مګر د کافر الا فی ضلال مگر دی په غټه ګمراهی کې دی اسلام ووتی بی دین کافر نو زما ورونو د الله نه غواړي د الله فکور کې غواړي د مړو دپاره مړه یا الله ما وبخښه زما مور پلار وبخښه ټول مسلمانان وبخښه دا مړي مړ نشي بخښلی نو موږ ته دعا کولی شي نو مه کوئ د الله نه وویرېږئ د الله دین کوئ په لمانځه ځان پوه که شي که پر لمانځه پوه شي بیا به ته د باباګانو نه غواړې که ښځه د مېړه په عزت پوه شي بیا دا د اولیاوره ته خواص نه کوي د میړه عزت کوي دا رقم چې سړی په دین اسلام پوه شي په امنت بالله پوه شي بیا به دی غیر الله نه راننګوي مړي به نه راننګوي ډبرې په پر ځان نه موږي دا کافر مشرک دا هر څوک چې دا کافر هم دی مشرک هم دی ګمراه هم دی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین